بسم الله الرحمن الرحیم باب بیان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الایمان حدیث انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الایمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المرء لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار. د صحیح بخاری دے حدیث تپارا عنوان دے باب بیان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الایمان. یو بنی آدم کے چہ دا لاندنی صفات پیدائشی کم چہ ذکر کی خصال خصلت جمع دے دا خوی دا اخلاق دا عادتنا پکے پیدائشی وجد حلاوة الایمان نو دیو دا ایمان پا مٹاس پوش حلاوت خوگوالی دوئی ایمان ډیر خوگ دے ډیر میٹھا دے لیکن زمون خلق پاغی نه پوئی. اصل کې خوگوالے دا خو کلا په ظاهری سيزونو کې چې ته موږ اعمال وایو یا مادي سيزونه مثلا یو سړی ګوین خوري نو خلی خوږي یو دغه حلاوت ته، لیکن دغه حلاوت ته خوږوالی نه وي، هغې ته ذائقه وي. حلاوت هغه څیز دی چې هغه په ژبه باندې نه محسوسیږي، په خولو سړی پای نه پوهېږي. لکه د یو دوو کسانو په منځ کې ښه تعلق دی او یو خوږوالی دی، دا خوږوالی د اعمالو نه خو ښکاري لیکن دا په خوله نشي څکلی سړی. پښتانه وایي د فلانکو میانځ کې ډېر خوږوالی دی او د فلانکو میانځ کې ډېر تریخوالی دی. خو دا خوږ او تریخ انسان په څه معلوم کړل؟ د تعلقاتو دی د هغې په رویه معلوم کړل چې د فلانی او فلانکي یو بل سره رویه نرمه ده نو دا خوږوالی دی، او که نه رویه یو بل سره خرابه ده، غلطه ده، کنځلي کوي یو بل ته، بد رد وایي، مطلب دا دی چې رویه خرابه شوه نو منځ کې تریخوالی دی، خوږوالی نشته. خوږ او تریخ دا ذوقي څیزونه دي، یعنی هر یو څیز په خولې خلک نه سګي، حالاتو نه معلومیږي او د هغې مطابق خبره کوي. گناهونه چې سړی کوي نو پای کې یو مزه یو خوند دی پای کې، او هغه خوند هغې طرف ته شیطان داعی وي، شیطان دعوت ورکوي هغې طرف ته. دارنګې ایمان پای کې یو حلاوت دی، یو خوږوالی دی. دا خوږوالی په خولې نه حاصلېږي، دې ته معنوي صفات وایي. انسان چې کله ایمان او دا رستنی سزونه کم چې د حدیث کې ذکر گئی نو دیو د ایمان حلاوت حاصل کی، د ایمان خوږوالی بعد ته ملوش. هغې لپاره حدیث پیش کړي د سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ چې هغه نقل کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو ثلاث من کن فیه وجد حلاوة الایمان. ثلاث یو درې اوصاف دي، درې خویونه دي، درې اعمال دي، درې کارونه دي. من کن فیه پچا کې چې دا موجود شو وجدا حلاوة الایمان نو دی بعد ایمان خوږوالی محسوس کی. زمون خلق نه محسوسوي، نه د ایمان خوږوالی محسوسوي او نه د هغې کمزوري محسوسوي، ولې شعور او ادراک نشته دی. شعور ادراک چې دی باب کې راشي، پوی راشي، نو بیا سړی پوهېږي په دې خبره چې زما ایمان د کومې مرتبې ده. یو سړی چې په ګناه نه خفه کېږي نو دی پوه شي چې د ایمان کمزور دی.
یو سړی چې هغه ته په نیکۍ سرور او خوشحالي نه ملاویږي ته دنیا نه یادوي، دا د زړه یو جدا خوشحالي ده. او دا هغه څوک محسوسولی شي چې هغه په دې باندې عمل کوي او په دې پوهېږي. عام خلک وي ما په مونځ کې څه خواږه ونه لیدل، یا ما د الله په فرمان بردارۍ کې خواږه ونه لیدل، دی پیژني نه. ته د خیال لای چې رګنې زما دنیا وښي، دنیا خو د کافرانو هم ښي. اصل هغه اوصاف دي کم چې د خوږوالي او د مټاس د وجې پیدا کېږي. د ایمان د وجې څه پیدا کېږي؟ بنیادی چیز پہ کہ انشراح الصدر دے، د انسان سینہ دا کشادی کلوی، دیکھے صبری، دیکھے برداشتی، دیکھے تحملی. د ایمان خوږوالی چې پیداشي نو انسان چا سره دشمنی نه کوي. د ایمان مټاس چې پیداشي نو دی بې ځایه غصې نه کوي. دا زمونږه چار ځای کې اوکاړ پیچاړ دی، د هغې وجه دا ده چې د ایمان حلاوت مونږ نه دی حاصل کړی. دی فایده ده شرح الصدر. انسان بردباری، حلیمی، تکلیف پر راشي نو هغه برداشت کوي، ولې په دې پوهېږي چې دا زما رب کړی دی. رب چې څه کوي نو مخلوق لا په هغې رضا کېدل پکار دی. چې ته رضا بالقضا وایي، بیا نه د خلکو نه ګیلې کوي او نه د الله نه ګیلې کوي. الله چې څه فیصله کړې ده د انسان په باره کې ټیکې کړې ده. انسان له پکار دی چې پای باندې رضامندتیا ښکاره کړي. د دې حلاوت یو دا می چې انسان الله سره مانوسي، الله سره مینه، الله سره محبت. او دا مینه او محبت هغه وخت ښکاره کېږي چې کله د خالق او د مخلوق په منځ کې یو تقابل راشي. الله یو څه وایي او مخلوق بل څه وایي، د دواړو مقابله یو دا سړی د الله قول له ترجیح ورکړي نو دې سړي کې د ایمان مټاس شته دی. زمونږ کار خو ډېر کمزوری دی. هر ځای کې د ښځې نه رایه اخیستی شي. د ښځې نه رایه اخیستل ګناه نه دی، اخیستل پکار دی، لیکن هغې رایې ته کتل پکار دی چې دا رایې د الله او د رسول د حکم مطابق ده او که د هغې خلاف ده. نو که د هغې مطابقي بیا قبلول پکار دی، او که د هغې مطابق نه وي نو بیا قبلول نه دي پکار. اکثر زمونږ د خلقو دغلته کې معامله ډېره خرابوي. د الله او د رسول حکم ښه معلوم دی، لیکن زنانا کوروالا یا ښځې دا ویلي چې دا کار به داسې نه وي، بس بیا نه وي هغه شان. دا د ایمان کمزوري ده، دا کامل ایمان خو نه دی. د ښځې سره دشمني نه ده، خبره دا ده بنیادي طور چې رب پسې شي رضا دی. حلاوت د ایمان دی ته دا څه الوا نه ده چې انسان یې وخوري او محسوسېږي. خو د الله په مخالفت کې د هیڅ چا نه منل دا د ایمان حلاوت دی، دا مټاس دی. زمونږ خلک دې نه واقف نه دی. دې خیال لای چې ښځه بله نه ملاویږي، هر څوک بل ملاویږي. دغه مسله نشته. مسله دا ده چې الله په کوم څیز رضا دی هغه ولې نشي کولی، او چې الله په کوم څیز ناراض دی او ښځه په هغې رضا ده نو هغه ولې وکړی شي. دا د ایمان بنیادي کمزوري ده. دیسی سرا حلاوت د ایمان دغه مقصد د انسان بیا جرأتمند دی، هغه پروا نه کوي چې دا خان کاکا څه وایي او دا مولوي صاحب څه وایي او دا ښځه څه وایي او دا سړی څه وایي او دا زوی مې څه وایي او پلار مې څه وایي. نه، هغه لګیایي په لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق باندې. د خالق په نافرمانی کې د مخلوق اطاعت نه وي. خالق چې پریشي او د پرېښودی شي او د مخلوق اطاعت شروع شي، دا حلاوت د ایمان نشته دی، لیکن مټاس نه پیدا کېږي، ولې ایمان کمزور دی. کله چې سړی د ایمان حلاوت ته ځي او دا حاصلوي نو ده کې بیا قوت پیدا شي، د برداشت هم پیدا شي او بهادري هم پیدا شي. ده کې دا طاقت هم پیدا شي چې دی الله سره پناهي حاصلوي. دا ټول صفتونه دا د ایمان حلاوت دی، دا خوږوالی دی.
په مونځ کې خپل یو حلاوت دی، په روزه کې خپل یو حلاوت دی، انسان کې برداشت پیدا کی، صبر پیدا کی. په حج کې خپل یو حلاوت دی، انسان د هغې نه نظم و ضبط زده کیږي، صبر او شکر زده کیږي. په مونځ کې ځان له یو حلاوت دی، انسان د هغې نه د خپل مشر د خبرې منلو او فرمان برداری په هغې کې پیدا کیږي، په هغې کې یونټي پیدا کیږي، اتفاق پیدا کیږي، په شریکه د کار کولو قوت پکې پیدا کیږي. دا د ایمان حلاوتونه دي، د ایمان مٹھاس ته. سیدنا انس فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دي درې صفات دي، درې صفات من کن فیه ثلاث. دا مطلب نه چې صرف درې خصلتونه د ایمان، د ایمان خو اباز مونږ ویلي سره پاس او یا سانګي دا نفی نه کوي د دې چې نورو څیزونو کې حلاوت نشته ګنده. دا صرف د دې ثبوت دی چې په دې دریو څیزونو کې د ایمان حلاوت ډېري او دا ګران هم دي. اوس پته لګي تا چې څنګه ګران دي. درې خویونه دي چا کې چې دا درې خویونه موجود شي وجد حلاوت الایمان، نو دی به د ایمان په مزه پوه شي. د ایمان نه به خوند والی چې د ایمان څه خوند دی. اول دا چې ان یکون الله ورسوله احب الیه مما سواهما، چې الله او داغه رسول دته محبوبی مما سواهما د مخلوق په مقابله کې. الله او رسول سره مینه ډیره ده په مقابله د نورو کې. دا ایمان دی. د یو سړي چې الله سره مینه شوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت شو، د قبله بالکل بدله شوه. دی بیا په دې نه چې دا فلانې سوي او فلانې سوي، دی دا وایي چې زما رب دې زما نه رضا شي. ولې اصول صحیح اصول لای چې د انسان چا سره مینه پیدا شي نو د هغه اتباع شروع کړي، د هغه فرمان برداری کوي، د هغه خبره مني، د هغه دپاره تکالیف برداشت کوي، مصائب برداشت کوي، مصیبتونه برداشت کوي. دا کومو خلکو چې مال سره مینه وي ساري مونځ نه کوي او ډیوټۍ له وختي روان وي، ساري مونځ نه کوي او زمیندارۍ له روان وي. دې وخت کې لاړ شي ډېر خلک به ناست دي، څوک به جوک کوي او څوک به یو څه کوي، څوک به بل څه کوي. مونځ یې کړی ده ساري نه نه دې کړی، نو مطلب دا چې الله او رسول سره محبت نشته. دا بنیادي نقطه ده. د یو سړي چې یو څیز سره مینه وي، د هغې لپاره نور څیزونه پرېږدي. د انسان د یو مسلمان او د یو کافر منځ کې فرق دغه ځای ښکاره شي چې حی علی الصلاة حی علی الفلاح وویلی شي، نو ګورو چې څومره خلک جومات ته راځي، ګورو چې د څومره خلقو الله او رسول سره مینه ده چې هغه راشي او خپله فریضه ادا کړي. دا څیزونه دا هغه څوک کولی شي چې هغه د ایمان حلاوت پیژني، چې د ایمان خوږوالی سره. قرة عینی فی الصلاة د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی، زما د سترګو یخوالی، زما د زړه تسلی دا په مانځه کې ده. دا ولې په دې پوهېږي هغه چې د الله سره د ملاقات یو ذریعه ده په دنیا کې، هغه د هغه دربار ته حاضرېدل دي. نو دربار ته حاضري د الله خو هغه څوک کوي چې هغه الله هم پیژني او مونځ هم پیژني. زمونږ د خلکو د زړه تسلی خو د باباګانو په دربارونو کې دي. هلته لړ شي نه هلته جاړي، د الله کور کې ولې نه جاړي. د اطمینان سامان خو جومات کې پروت دی، د اطمینان اسباب د هغې ذرایع جومات کې دي. منځو کا قرآن لوله، الله ته وجاړه. کله چې د الله دربار پاتې شي نو د ایمان حلاوت خو څه کوي، ایمان د خلقو نه ووت. د قبر خوا کې هغه شانتې جاړي چې دغه شان به د چېرته کې د الله کور کې نه جوړه. هلته کې داسې په عاجزۍ سوالونه کوي چې د هغې په سلمه سوال به هم د الله کور کې نه غوښته. دا د ایمان حلاوت نه، ایمان ختم شوی د خلقو کې. ان یکون الله ورسوله احب الیه مما سواهما، دې کې دا خبره از خود راله چې د الله او د رسول د حکم په مقابله کې د بل چا اطاعت نه کوي.
چې کله معلومه شي چې د الله رضا په دې کې ده او د رسول رضا په دې کې ده او د ایمان هم تقاضا ده او د مینې هم تقاضا ده چې سړی ترجیح ورکړي د الله او د هغه د رسول خبرې له. زمونږ اعمالو کې دا نشته دی. موږ خلک خوشحاله وو، خلق رضا کوو، او موږ حدیث یې کړی دی چې تاسو رب رضا کوئ او د خلکو زړونه د الله په لاس کې دي، الله به خلک ستاسو نه رضا کړي. د رضامندتیا طریقې خلقو بدلې کړي. د ایمان مټاس راځي په دې کې دا چې کله سړی الله طرف ته بلل کوي، په خپله په هغې عمل کوي، نو د خلقو خبرې واوروي چې څومره خولي هغومره به خبري، نو انسان کې برداشت په دغې کې پیدا شي چې زه خو د رب خبره منم، د خپل رسول فرمان برداری کوم، که خلک لګیا دي نو قوت برداشت د انسان په دې ډېرېږي. ادویم وان یحب المرء لا یحبه الا لله. دویمه دا ده چې یو انسان سره مینه ده، نو د هغې مینې وجه څه ده؟ هغه دا ده چې دغه سړی د الله فرمان بردار دی، نو دی ورسره د الله د فرمان بردارۍ د وجې محبت ساتي. دیکھه دا تفصیل کوه. د دې حدیثونو نه خلک عجیبه عجیبه استدلالات کوي. خلک په یو ښکلي سړي باندې مین شي، نو بیا وایي زما د الله لپاره خوښ دی. تا ته به دا حدیث پیش کوي، او د الله لپاره د یو تورو نه دی خوښ. اصل رزیل خلک دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث غلط مفهوم اخلي د هغې چې نه جي زما د الله لپاره سره دوستي ده. او همدغه سړی به یې په دې چې 10-12 کاله تېر شي که نه، او ویښتې ښکاره شي، نو بیا ګوره چې د سره بیا څومره مینه ده. د حدیثو خلک مذاق نه وړاوئ. د دې حدیث مطلب صرف دا دی چې یو سړی دیندار دی، ځوان دی، بوډا دی، مشر دی، کشر دی، عالم دی، جاهل دی، لیکن دین سره مینه ده، جماعت ته ځي راځي، ښه عالم دی، ښه حافظ دی د قرآن مجید، ښه نیک عمل انسان دی، نو مونږ هغه سره مینه شروع کړو په دې وجه چې هغه کې د الله دین دی. نو کله چې انسان داسې سړي سره مینه شروع کړي، نو هغه سړی یې نیک کوي بیا که نه. صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. چې چا سره مینه وي، نو سړی هغه سره کینی پاسي. د هغې کېناستو پاسېدو اثر په دې انسان کېږي. بیا دغه وجې چې نیکانو سره سړی کیني، هغه نیک شي، او چې بدانو سره کله کیني، نو هغه بد شي، ناکاره شي. یو سړی شرابیانو سره کینی پاسي، دی شرابي شي. یو سړی منځګزارو سره کینی پاسي، دی منځګزار شي. دا د مجلس اثر دی. د حدیث خو دغه مطلب دی. دی خو مطلب نه چې یو سړی په چا مینېږي او بیا دې دا حدیث پیش کړي چې زما سره د الله لپاره مینه ده. حدیث خو دا مطلب نه دی. چا سره مینه یا چا سره نفرت دی. نفرت وجه هم دا نه چې زما نه ځمکه قبضه کړې ده. نفرت وجه دا چې دا سړی د الله او د رسول دشمن دی، او کوم سړی چې د الله او د رسول دشمني زما هغه سره نه لګي. او دا اصل کې مسلمان له یو شناخت ورکوي. د مسلمان شناخت وایي چې د مینه او محبت او تعلق به آی خلقو سره یې چې نیکان وي. کم خلق چې نیکان نه وي، نو هغې سره ټیک د دشمني به هم نه وي، لیکن مینه یې ورسره نه وي. عام د روا روی ژوند ورسره تېروي. په دې باندې سړی د ایمان مټاس حاصل کړي، خوږوالی حاصل کړي. او درېیمه دا وان یکره ان یعود فی الکفر کما یکره ان یقذف فی النار. دا کار پکې پیدا شي چې ان یکره چې بد وګڼي، ان یعود فی الکفر، دا خبره چې کفر ته واپس لړ شي، کما یکره ان یقذف فی النار، لکه څنګه چې دی اور ته غورځېدل بد ګڼي. یو سړی مسلمان دی، د بنیاد نه مسلمان دی، یا کافر او مسلمان شوی دی، اوس دی په هیڅ صورت کفر ته تلل نه غواړي. زمونږ د دې دور خلک خو کفر ته ځي نیغ په نیغه. 10,000 روپۍ، 20,000 روپۍ، 50,000 روپۍ په هغې باندې خلک خپل ایمان خرڅوي. بې شمېره مسلمانان عیسایان شو. ولې عیسایان شو؟ غریبانان دي.
غربت دی نو مسلمانان دومره بې غیرته شوي دي چې د غریب مسلمان امداد نه کوي، هغه له هغه جایز خیر و زکات هم نه ورکوي. دا کوم چې مالدار دي او صاحب استطاعت دي د دین باندې جرم تپوس کولی شي. ولی یو مسلمان کفر ته ځي؟ اخر یو سړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت نه ولې منکر کیږي؟ ولې هغه قادیانی کیږي؟ یا ولی یو سړی د حدیث حجیت نه تسلیمي سنی مسلمان د صحیح او انکار حدیث ته لړ شي ولی ځي؟ دا علمي طور نه ځي، دین لالچ ورکړی شي. زه دا نه یم چې دا خلک ښه کوي دین بد کوي، لیکن کم چې اهل ذمہ دار دي، کم چې ذمہ دار خلق دی هغې خپله ذمہ داري نه ادا کوي. ډېر شي عالمان دي هغې سان شوي دي، پښتانه دي، مسلمانان دي، علما دي، عیسیان شي. ولې؟ د هغې وجه دا چې خلق د هغې خیال نه ساتي، هغې ذمہ دارۍ ادا کوي، د هغې اخراجات ډېر دي، هغې له څوک څه نه ورکوي. دغه وجې چې بعض عالمان په هغې باندې ترخ بوی کې ولړ شي اسلام پرېږدي. اسلام یوازې د دې خو نوم نه دی چې سړی ځان له مسلمان وي. قرآن مجید چې څه ویلي دي نو هغه دا دی چې الله تاسو د خلقو دپاره پیدا کړي، د خلقو د فایدې دپاره پیدا کړي. او دا ذمہ داري د مسلمانانو د معاشرې ده چې دوی به مسلمانان په اسلام باندې مضبوط ساتي. که سوال راځي، اعتراض راځي، د هغې جواب به علما کوي. او که د مال د وجې یو سړی اسلام پرېږدي ښه نه کوي، ګناه کوي، لیکن دا معاشره ولې دومره بې حسه شوې ده چې دوی د هغه سړي سره امداد نه کوي چې هغه په اسلام باندې کلک کړي. زموږ د خلکو څه خیالي هر سړی خپل قبر کې سملي، لیکن ستا هم څه ذمہ داری شته. پردي قبر کې څوک څه نه سملي. تا چې خپل قبر کې سملی نو ستا نه به دا تپوس کېږي چې دا فلان کې کافر کېده ولې؟ څه وجه وه؟ ولې ستا سترګې بندې کړې وې؟ که ته عالم وې نو تا جواب نه شو کولی، او که ته مالدار وې نو تا هغه له پیسې نه شو ورکولی، هلې په خپلو خپو نه شو ودرولی. زلزله چې کومه راغلې وه ډېره مخکې مانسیرا علاقه کې، هلته کې د ټول نه مخکې د چا خلک رسېدلی وو؟ څوک رسېدلي وو مخکې؟ مسلمانان رسېدلي وو، عیسایان رسېدلي وو. څه دپاره رسېدلي وو؟ موږ سره ډېره مینه ده؟ موږ سره مینه نشته، موږ کافر کوي. مسلمانان دومره بې حسه دي، دې کې هېڅ احساس نشته دی. ګاونډي باندې تکلیف راکړي دی، ګاونډي خوا لړ نه شي، دی بازار یې داسې لړ شي. اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فرمایل چې مسلمانان دا د یو منګزې په شانتې دي، د یو موټي دي، د یو جوسي غونده دي، هغه مسلمانان نن نشته دی، هغه رسمي مسلماني پاتې ده. نو کفر ته تلل دا د انسان نن سبا اکثر و بیشتر د غربت ته وجې. تاسو وګورئ چې کوم کسان کفر ته تلي او د غربت ته وجې تلي، د هغې د ماشومانو جامې نه ایښ، دا د یخنۍ موسم دی، د هغې د ماشومانو جرابې نه ایښ. کباړ څومره ډېر پیدا شوی د دنیا کې. زما په خیال په سل 200 روپۍ باندې 2-3 کسان سړی هغې له جامې جوړولی شي د کباړ، ښې ګرمې وایي. لیکن مونږ کې دغه احساس هم نشته. مونږ وینو یو بني آدم بار نه، بازار کې خو خلک ګپې شپې هم لګوي. خپل چم ګاونډ کې وګورئ چې زما چم کې څوک دی چې د هغه جرابې نشي چې ورله واخلم، څوک دی زما په چم ګاونډ کې چې د هغه ګرم کوټ نشته دی، بنینې نشته دی چې ورله واخلم. دا وخت انسانان ښیي تاسو ته، او که نه د انسان خپل ضمیر به دومره بیداري. هر سړی په دې خوشحالېږي چې ما ته به څوک لاس نیسي، داسې نه. دا د هر سړي ذمہ داري ده چې هغه غربت معلوم کړي او د هغې علاج وکړي. نو کفر ته تلل خو یو د دغې خلقو دي، او یو د یو مسلمان اس بېسا کفر ته تلل دي. خو چې کله یو مسلمان داسې وکړي چې هغه وایي کفر ته زما تلل دا ما ته داسې بد لګي لکه چې زه جهنم ته ورټوپ کړم، په دې وجه کفر ته نه ځم.
کار څومره مشکلات راځي، کار څومره مصائب راځي، کار څومره غربت وي، هر څومره تکلیف دی، خدا الله د در نه علاوه زما دپاره بل در نشته. هغه اسلام کوم چې ما قبول کړی دی هغه زما سینه کې. دا څوک مضبوطی؟ دا عالمان مضبوطی. عالمان چې ترکمه د دین کار کوي او د خلکو په زړه کې ایمان او د اسلام تخم ور داخلي او تخم التزرغونی د دې خلکو په قرآن او سنت سره مینه. او دا اساس دې په دې یورپ پوهه ده. د یورپ کوشش داري چې هغه د خلکو د ذهن نه د علما او محبت واسي. دا بنیادی ده. زمونږ په عالمان چې غیر چاپیر حملې کنه دا څوک نه وي چې عالم دی د ابوبکر صدیق غوندې شي. سوال نه پیدا کېږي. عالمان د دې معاشري پیداوار دی. څنګه چې زموږ عام خلک غلطۍ کوي عالمان هم غلطۍ کوي. دا تا ته چا ویلي چې عالم دی فرشته وي؟ هغه انسان وي. لیکن د هغه معیار اوچت لږ په دې باندې چا چونکې د الله او د رسول له خبر دی د خپلې غلطۍ ادراک ورته زر کېږي. نو خلقو سره بل څه ذریعه نه او ما سوا د دې نه چې عالم وشرموي. شرمول د عالم خو نه دي مطلب. دا خو اقبال هم ویلي چې که تاسو د افغانانو د زړه نه د دین مینه وباسئ که نه نو د افغانستان له علما ختم کړئ. عالم چې ختم شي نو بیا عوام پسې پوهېږي. هغه نه دین پېژني، نه حلاوت پېژني، نه ایمان پېژني، نه اسلام پېژني. نو بارکیف دی کې دا درې کارونه وښودل چې کله یو سړي ته الله او د هغه رسول د دنیا او د مافیها نه محبوب وي. او دویم دا چې یو سړي سره محبت دی نو په دې وجه محبت دی چې هغه کې دین موجود دی. او دریم دا چې کفر ته واپسی داسې بد ګڼي لکه سړی چې جهنم تتلو باندې بد ګڼي. دا درې صفات چې پیدا شي په انسان کې نو دی هغې د ایمان په خوږوالي پوه شي. او کنه دریو که یوم نو نو بیا معامله خرابه ده. اقول قولی هذا استغفر الله.